بسم الله الرحمن الرحیم. قربانای متعلق یو څو خبرې هغه عرض کو. اول قربانای ابتدا دا د کله نشي و. قربانای ابتدا دا د هغه وخت نه شوی دا کله چې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې وتعالى د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د حلالولو حکم وشو. نو بیا ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وی یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. نو زوی ته وی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم. الله کریم هغه جذبه اطاعت د ابراهیم علیه السلام قبول کړه او الله کریم وتا وی وفدیناه بذبح عظیم او بدله کوم ابراهیم علیه السلام ته یو عظیم قربانی هغه ورکړه. او چونکه چې کله سملو وتل اسلم وتله للجبین او چاړی هغه باندې کې خودلا نو بیا الله اکبر دا الفاظ شروع کړل. ابراهیم علیه السلام الفاظ، اسماعیل علیه السلام الفاظ، جبریل علیه السلام الفاظ، دا مونږ تاسو د فار الله یو ځای کړل او مونږ لیتنا تکبیرات تشریق چې کوم مونږه تقریبا 23 مزونو کې هر فرض مزنا بعد غن د احناف په نسبت باندې یو ځلویل هغه بلند آواز سره په نارینه باندې هغه واجب دي، زنانه به آرام سره وي. قربانای متعلق احکامات امام ترمذی باب تړل دی ابواب الاضاحی، دغه شان امام بخاری باب تړل دی کتاب الاضاحی. اضاحی دا جمع د اضحیه دا، اضحیه اضحیه د حمزه کسره د حمزه ضمه د حمزه فتحه ټول سره ویل جایز دي. اضحیه ویل کیږي د قربانای هغه ساروی ته چې د اختر فرض باندې د الله د تقرب د پاره ذبح کړی شي. لسمه ذی الحجه، یو لسمه ذی الحجه او دولسمه ذی الحجه، دا درې ورځې دا د قربانای ورځې دي. او اضحیه ورته ولې ویل کیږي؟ چونکه بالعموم د چاش په وخت کې دا ساروی حلالول شي ځکه ورته ویل کیږي اضحیه. ها د قربانای مشروعیت هغه کتاب الله سره هم ثابت ته، سنت سره هم ثابت ته او اجماع الامت هغه سره هم ثابت ته. کتاب الله سره ثابت، قرآن کې الله فرمایي فصل لربک وانحر، او حدیث سره ثابت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. حضرت انس سے فرمائی نبی علیہ السلام هغه به د دوو غډانو قربانی کولا، ویزوم د دوو غډانو قربانی هغه کوم. اجماع الامت واجمع المسلمون علی مشروعیتها، اجماع د مسلمانانو د دې په مشروعیت باندې. باقی قربانای متعلق چې آیا قربانی فرض دا که واجب دا، سنت دا که مستحب دا، امام شافعی رحمه الله او امام احمد رحمه الله او یو کول ورسره د امام مالک سیبوم دی دا غي پنځ باندې اضحیه قربانی دا سنت مؤکده ده. عند الاحناف زمون پنځ باندې یو روایت کې مون سره امام مالک سیبوم ملګری دی. نو عند الاحناف پنځ باندې قربانی واجب ده. چا باندې؟ هر مسلمان آزاد مقیم صاحب نصاب باندې چې هغه سره 52 تولې چاندای برابر سوي پیسې ورسره وي، نو په هغه باندې د اختر فرض باندې قربانی هغه واجب ده. باقی قربانای فضیلتونه سدي، نو فضیلتونه د قربانای هغه حدیث مبارکه کې خډیر زیات دي. سورۃ حج کې الله فرمای لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. آیات مبارکه داخی چې د قربانای اصل مقصد هغه ګوره تقوا دی، معنا د الله رضا اصول دا د قربانای مقصد دی. باقی حدیث پاک کې راځي
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام ارشاد او فرمایو ما عامل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. وہی د قربانای پرز باندې د یو سړی عمل د الله په نيز باندې د وینو تویولو نه بل زیات محبوب هغه نشته. انها لتأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها. د قربانای ساروی د قیامت پرس خپل قرونو سره خپل ویختو سره او خپل کندو سره هغه سره براشي. او بیا فرمای وان الدم یقینا وینا لا یقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض. وای بشک د ساروی وینا زمکه باندې پریوتو نمخ کې د الله په بارگاه کې د قبولیت مقام باندې هغه فریوزی. بیا وای فتویبو بها نفسا نو تاسو دا خوشخبری او دې سره تاسو خوشاله شئ. او بل حدیث کې راضی زید ابن ارقم سے فرمای قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما هذه الاضاحی. نبی علیہ السلام صحابہ تپوسو کو اے د الله رسولا دا قربانی څه شی دی؟ قالا نو نبی علیہ السلام متو فرمایل سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام دا تاسو د نیکو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. قالو نو صحابہ وتوی فمالنا فیها یا رسول الله مونږ ته په قربانای بس ملاویږي. قالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل شعرت حسنۃ د یو وخت مقابله کې تاسو ته یو نیکی به ملاویږي. قالو نو صحابه وت بیاوي فسو اے د الله رسوله که چرته وختو والا ساروینی فاغه باندې پشمی. قال بكل شعرت من الصوف حسنۃ. نبی علیہ السلام متو فرمایل اے د هر پشم مبارکه تاسو ته الله یو نیکی درکې. دا روایت ابن ماجہ آج ذکر کړی دی. نو قربانی حدیث پاک کې دام راضی چې کم کس د قربانای وس لري او بیا هم هغه قربانی ونکي. حدیث پاک کې راضی هغه د ګورې زمون عیدګاه ته دغه سړی نږدې هم ناراضي. چاله چې الله وس ور کړی دی طاقت شته او د هغې باوجود هغه قربانی نه کوي. حدیث پاک کې راضی دی زمونږه عیدګاه ته نږدې هم ناراضي. الله دې من او تاسو ټول لا په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله.